أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 9 کلاس بیولوژي مون شروع کړی پای کې 4 نمبر چیپټر دی او نن ویډیو چې دا نمبر چې دا 166 دا ویډیو شو مین ټاپک ته سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو سرفیس ایریا پهله موږ ډیفاین کړه بیا والیوم موږ ډیفاین کړو او بیا دا سرفیس ایریا ټو والیوم ولی سټډي کوو داغه ویډیو موږ پوره ویلا نن چې د سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو دا پوره د دې تعریف کو سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو د دې تعریف کو تعریف دا سره ریشو څنګه نوم نه ظاهره ریشو کمپیریزن ته وایي کمپیریزن او کمپیریزن وایي موازنه چې موږ موازنه کوو د څه دوه تھنګس دوه کوانټیټي او دوه چې د نمبرز چې د هغې موازنه کوو هغې نه سره ځي ریشو راځي اوس دلته دوه دي یو ایریا ده او یو والیوم د دې چې کله موازنه کوو د دې پوره نوم شو سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو موږ داسې ولیکو تعریف یې دا دی اټ از د کمپیریزن ټکي استعمال کوي کمپیریزن وایي موازنه کول پس کې موازنه کول بټوین دوه کوانټیټي دی یو د ایریا between the area and volume the area or volume موازنه کول is called دیتا وای surface area دیتا surface area to volume ratio وای surface area دا موږ denote کوو it is denoted ظاهرو denoted منګه ظاهرو اس کیپیټل اس او ا کیپیټل ا نه منګه ظاهرو سرفیس ایریا اینڈ والیوم خو څنګه نوم نه ظاهر دی دا ظاهرو منګه وینا او فارمولا د دې دا شو سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو ناغه منګه داسې لیکلی شو سرفیس ایریا ډیوایډ بای والیوم ریشو دینه موږ سره راوځي سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو دا خو شو اوس د سیل کې سرفیس ایریا بیا لګ ډیفاین کو دا سیل والو اریو سیل دی د بهر حصہ چې دا تاسو ته پته را بهر حصہ چې دا غ سیل ممبرین دی دا سیل ممبرین چې دی د لمبایي او ضربې چوړایي دې ته موږ سوي سرفیس ایریا سرفیس ایریا لمبایي ضربې چوړایي او دلته منګه سوالو نیوکلیس منګه واغستو او دې کې دنه منګه سایټوپلازم والو د سایټوپلازم چې دی دا چې دی والیو د دې چې کله کمپیریزن وکړو د ته وایي سرفیس ایریا ټو والیو ولې کمپیریزن کوو ځکه د سیل کې روزمره 24 غنټې یو پروسس رواني آی ته میټابولیزم وایي اوس میټابولیزم لپاره سر را مټیریل ضرورت وي را مټیریل خام مال څنګه کورسۍ لپاره خام مال لرګی دی میخ دی سټکی دی پنسل دی پیمانه ده دارنګې دا را مټیریل دی او دې نه چې کوم څه ویسټ مټیریل پیدا شي دا سیل به وباسي دا به سیل به څومره وباسي هاو مچ دا به څومره وباسي دا ډیپینډ ساتي په سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو اوس موږ دا وایو چې دوه سیله رالو یو او د هغې والیوم به یو رنګي وي خو سرفیس ایریا به څه وي دا به ډفرنټ وي د ډفرنټ په وجه په دې کې چې کوم مټیریل را مټیریل دننه کیږي او ویسټ مټیریل بهر کیږي څومره به بهر کیږي دا ډیپینډ ساتي سرفیس ایریا ټو والیوم څومره زیات سرفیس ایریا وي اومره به زیات چې دی څه کېږي نو ویسټ مټیریل بهر کېږي یا را مټیریل دننه کېږي څومره چې کم وي اومره به څه کېږي کم به خارجېږي او کم به دننه کېږي خو اوس دا به څنګه معیار کوو دا سرفیس ایریا به څنګه پیمایش کوو دا پیمایش لپاره میتھمیټکس کلکولیشن ضرورت دی موږ به میتھمیټکس نه هیلپ والو فرست پهله موږ معلومو د یو دوه سیله به راوالو
او د هغې چې کله موږ پهله والیوم معلوم کړو او بیا پسې او ایریا معلومو. یو غټ دواړه یو سیل موږ داسې جوړ کړو. دا یو سیل شو. د دې 30 مایکرومیټر چې دی لمبایي ده، 30 مایکرومیټر چې دی دا چوړایي ده او 30 مایکرومیټر چې دی دا سه اونچایي. دلته به 30 مایکرومیټر بولیکو. دارنګې په دې سایز کې به موږ دومره سایز کې به موږ به یو 27 سیل چې دی دا به جوړ کړو. دارنګې موږ به دا 27 سیل شو. دا یې نیوکلیس شو. د دې لمبایي چې ده دې ځه نه دې ځه پورې دا 10 مایکرومیټر دی. دا اونچایي چې ده دا 10 مایکرومیټر او دارنګې 10 به موږ د دې څه وایو اونچایي 10 به د موږ مایکرومیټر وایو. اوس د دې موږ فرست چې دی والیوم پیمایش کړو. والیوم به څنګه معلوم کړو؟ والیوم فارموله چې ده تاسو ته پته را لینث ضرب پهله موږ د 1 فرست چې دی لارج سیل والو. لارج سیل د لارج سیل چې دی د هغې پهله به څه والو والیوم. د لارج سیل آفو والیوم د هغې فارموله لین ضرب ویډ ضرب هایټ. اوس راځئ د لارج سیل پهله والیوم معلوم کړو. هغه چې دی هغه لینث څومره دی تا سره هغه 30 ضرب ویډ څومره دی چوړایي 30 او هایټ څومره دی 30. دا ضرب کوي 3 3 زار 9 9 3 زار 27 څو صفران دي 3 دي 3 صفران ولګوئ. مایکرومیټر چې دی دا دغه یونټ دی او 3 میټر دي کیوب ورسره ولیکئ. دا هغو د والیوم آف 1 لارج سیل. اوس د دې موږ سمال سیل والا استعمالو. د والیوم معلومو. والیوم آف سمال سیلز دلته به سیلز ولیکو ځکه 27 سیلز دي. मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आई तरफ बस धारेंगे 9 यो तरफ थी 9 बल तरफ थी 9 धारे 27 जुड़ेगी 27 सेल दी दलता बस माल सेल्स एस मोसर लिखो. पहला द वॉल्यूम चले फार्मूला लिखाई. वॉल्यूम फार्मूला څنګه د लंबाई ایت लेंथ वायु चौड़ाई ایت वेड वायु او हाइट ایت ऊंचाई. वॉल्यूम चले ऐसे 10 सेंटीमीटर ضرب चौड़ाई चला 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर. दा 100 सिफरान दी पहले 3 सिफरान और सके ज़रा पोर का 3 वाना 1101 1101 1000 शो वॉल्यूम खुदा दे सर हुआ तो द यो सेल 100 सेल दी दलता 27 सेल और 27 सेल चले तासो द वॉल्यूम ऑफ 27 सेल्स दी. 27 ला 27 ला पा 1000 के वर कई तासो सर्व जवाब राजी 27000 माइक्रोमीटर क्यूब. दा द 27 सेल्स राल उन तासो गोरे 27 सेल चले दलता वॉल्यूम सेम रावलो और 27 सेल दामो सेम राव. मतलब दारे दी सुमना स्पेस जेनी वाले आगा सुमना स्पेस थे आगा 27000 माइक्रोमीटर क्यूब और दारेंगे 27 सेल ची दी च दनन सुमना जेनी वाले आगम सुमना दे 27000 माइक्रोमीटर क्यूब. मतलब दलता वॉल्यूम चे दे द्वाना
د A cell for example دا A cell والا او دا B cell والا د A cell دا equal لا د volume of B cell دوانه equal دي مطلب 27000 مایکرومیټر کیوب والیوم او د دې والیوم سیم دي. اوس مونږه معلومو سرفیس ایریا او سرفیس ایریا چې د معلومو هغه به د سمال سیل 27 سیل او د لار سیل به دا به سره راځي دا به ډیفرنٹ راځي دا ډیفرنٹ ولې راځي په میتھمیټیکلی مونږ پروف کوو دا به ډیفرنٹ راشي او بیا چې کله د دې سرفیس ایریا ټو والیوم والے چې سرفیس ایریا ټو والیوم کم وي پای کې به د را مټیریل ویست مټیریل به ان او آوټ به سوي کم وي او چې څومره زیات وي فار ایگزامپل تاسو خپله دې ته وګورئ دې کې څو سیل 27 والا سیل چې دی دا به څه کوي دا به ان او آوټ پروسس کوي او دا یو سیل دی یو سیل خو تاسو ته پته یو سیل به څومره ان او آوټپوټ کوي دا خو دې ځنه پته لګي 27 سیل هر یو دا بم زیات کوي دا بم کوي دا بم کوي دا بم کوي دا څومره کوي دا یوازې کوي دا کې څو دي 27 سمال سیل چې دی هغه سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو باندې ټرانسپورټ چې دی هغه څه کوي کم ان کوي دا خو شو نن ویډیو صرف والیوم معلومو دې نه پس به معلومو مونږه چې د ایریا به څنګه معلومیږي هغه ویډیو 167 کې مونږ ته پر اجازه راکړئ خدا حافظ.